اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت یو اړخ یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاګانو د قبلېدو چې کوم اړخ څه په دې باندې موږ نن خبرې اترې کوو. په دې خبرو اترو کې ما سره شریک ملمانه چې دي هغه یو محمد رفیق خان شهزاده صاحب دی، دویم محترم عنایت الله صاحب دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی په نبیانو کې یو زبردست نبی و. د ماشوموالي نه په دعاګانو کې یعنی د پیدایښت وخت نه شروع دي دعاګانې کولې، دعاګانې قبلېدې. لکه مکه کې چې لا د نبوت دعوه نه وه کړې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به غار حرا ته تلو، هلته به ناست و، هلته به یې دعاګانې کولې او هغه دعاګانې خدای تعالی قبول کړې. په هغه زمانه کې ګوره نه خو د تګ راتګ دپاره څه داسې خاص فرلو انتظام و چې په سهولت انسان ته، خو د مکې نه به بهر تشریف وړو، ځان سره به یې خوراکه د هفتې 10 ورځو وړه، هلته به ناست و، هلته به یې دعاګانې کولې، هلته به عبادت کو او خدای پاک هغه عبادت قبول کو. او دا د هغه اضطراب دعاګانې وي، هغه جړا او فریادو پکې چې الله تعالی دا کوم چې دا گمراه شوی دی د تا نه اړېدلی دی نو خدای پاک دوی خپلې نیغې لارې ته راوړو نو الله تعالی هغه دعاګانې قبول کړې چې انسانیت بچ شي. بالکل چې انسانیت بچ شي او دی الله تعالی د عذاب نه بچ شي. بیا رسول الله وسلم د مختلفو وختونو په باره کې موږ ته دعاګانې وکړې چې دا هغه وختونه دي چې په دې کې کم انسان دعا کوي نو خدای پاک قبلوي او عملا رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې عمل کړی دی او موږ ته خیالي ده. لکه د تهجد دعا ده، سحر د بانګ نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسې د روایتو کې راځي چې نیمه شپې ته وفات شو، روایتو کې راځي چې شپه به درېیمه برخه پاتې ونه راپاڅېده او دغه چردان بیا کړه، خدای ته به ودرېده، جړا فریاد به شروع کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه وخت دی چې ټوله دنیا دم وي، اوده وي، دې وخت کې چې کوم انسان دعا کوي نو خدای پاک هغه قبلوي. بل یې وفرمایي چې د بانګ او د اقامت ترمنځ دعا ده، دا هغه وخت کې انسان چې بانګ وشي جومات ته لاړ شي کینی او کې 2 رکعته نفل کې بیا ناست دي نو د اقامت پورې چې وخت ترمنځ دی کې چې کوم انسان جمعه کې ناست دعاګانې کوي نو الله تعالی هغه دعا قبلوي، هغه ضایع کوي نه. درېیم فرمایل چې کوم دعا کې انسان په موږ کې دعا کوي او پسې امین وایي نو فرښتې هم ورسره امین وایي او چې کله فرښتې امین وایي نو الله تعالی هغه دعا قبلوي. بیا وی چې سجده کې لکه نن سبا زموږ عام مسلمانان علما چې دي هغه وایي چې په سجده کې دعا نه کیږي، په خپله ژبه کې دعا نه کیږي. هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژبه خو عربي و نو هغې په عربۍ کې دعاګانې کړي. زموږ ژبه پښتو موږ پښتو کې کوو، د چې چا کومه ژبه په هغې کې دعا سبحان ربي الاعلی، سبحان ربي الاعلی، سبحان ربي الاعلی چې هغې نه پس په خپله ژبه کې دعا شروع کړي انسان نو خدای پاک هغه هغې کې ګوره چې کوم سړی په کومه ژبه پوهېږي هغې کې دعا کوي نو هغې کې حقیقت دا چې یو درد وي انسان ته درد چې دی هغه نو خدای پاک هغه دعاګانې قبولې کړي. بیا لکه د مسلمانانو اجتماعګانې دي، جلسه ده، لکه زموږ د جومات یا حج دی یا د جمعې پروګرام دی یا د اختر دی، داسې موقعونه چې غټې اجتماعګانې او د ذکر الهي اجتماعګانې د اسلام د دین خبرې والې اجتماعګانې په داسې موقع باندې چې دعا په اجتماعي رنګ کې وشي نو الله تعالی هغه دعا قبلوي. بل یې وفرمایل چې د روزهدار دعا چې ده الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خدای پاک دا نه رد کوي. خو روزهدار هغه نه چې هلته روژه ونیسي بیا لاړ شي که چېرته فلم ته کینی یا چېرته لاړ شي چېرته غلطو کارونو باندې اخته شي، دروغ وایي، دوکې ورکړي، هغه نه چې خالصتا د الله تعالی لپاره روژه نیولي او هغې کې هغه ټول هغه شرطونه پوره کوي چې کوم الله او د هغه رسول فرمایي دغه دعا قبلوي. بیا په روژې میاشت کې اخري 10 ورځې اخري اشره په دې کې چې کوم انسان خدای تعالی ته ودرېږي او جړا فریاد وکړي نو الله تعالی وایي شرمېږي چې هغه تش لاسه سړی واپس کړي، دغه هغه دعا قبلوي. بیا د قرآن په اختتام باندې چې کله انسان دور مکمل کړي نو اخر کې یو دعا خیاله شوې ده، هغه دعا چونکې نو الله تعالی رسول فرمایي چې هغه دعا نه رد کېږي. د باران د لپاره دعاګانې دي یا د باران په وخت کې دعا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره یو موقع نه ده پرېښودې، هره موقع باندې دعا کړې ده. هغه دعا چې ده هغه کېږي رد کېږي.
د مظلوم دوا په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مظلوم او د خدای ترمنځ رکاوټ نشته نیغ په نیغه دوا رسی او غي قبلې بیا یو دوا طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وایي که تاسو غواړئ چې خپل ځان په حق کې دوا قبوله کړئ د الله تعالی په در کې نو د نورو دپاره دوا چې کوم ستاسو په مخ کې موجود نه دي غایب دي بالکل نو هغه چې کوم بیا کوي بلې بیا دوا طریقه وښله چې لاس پورته کړئ دوا وکړئ او بیا په مخ باندې راکاږئ نو دا هم د قبلیت د دوا یو طریقه ده بیا وفرمایل چې د مور پلار دواګانې د اولاد په حق کې او د نیک اولاد دوا د مور پلار په حق قبليږي هم دغه شان د امام عادل دوا هم د خپل رعایا لپاره قبليږي بیا اوس یو بل د دوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو حج یا عمره لدی چې مکه ته داخل شي چې لری نه ته خانه کعبه ښکارا شو نو هغه د کلاس پورته کې دوا کوي هغه دوا نه رس کی لکه خلیفہ اول حضرت نو خپل یو ځای کې لیکلي دي په سیرت کې چې ما دا دوکه چې خدای پاک چې کوم زما په ځړ کې نیک مقصد راځي نیک هغه کول غواړم ما هغه بس هغه دوام وکړ بل وخت کې او الله تعالی ز چره هم به هغه د بنوانه پاتې کړي زما دواګانې الله تعالی قبول کړي بیا حج یا د عمره په مقام چې هغه ته مسجد حرام ته لاړ شي نو الته مقام ابراهیم دی او حجر اسود دی د دوړو مقام زینو باندې چې کوم سره دوا کې نو خدای پاک هغه قبلای د صفا او مروه په ماغه کې چکر کې انسان چې منډي وي هغه د کې دوا کوي خدای پاک هغه هم قبلای مشعر الحرام او میدان عرفات کې دوا ده دام الله تعالی قبلای په مسجد نبوي او بیت المقدس کې چې دوا ده دام خدای پاک قبلای نو دا ټول موکیدي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي او خدای پاک قبلای بل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د تهجد په باره کې یو نقشه راکاږي ډیر مزدار نقشه ده وی فرمایل چې نیمه شپه شي نو خدای پاک د او عفون لاندې راشي خپل دربار ولګي د خپل فرښتونو تاسو کې چې دا وخت سوچته چې ما یادې نه فرښتې ورته چې او یا الله په پلان کې ځکه پلان کې کسولړې تا یادې تا نه سوال کوي دا سوال کوي دا سوال کوي دا سوال کوي نو الله تعالی فرمایي چې ما دا غږ دوا قبول کړه دا یو داسې وخت چې دا ګوره په اوړي باندې شپې ډېرې لنډې وي نو په هغه کې پاسېدل ګران وي او د جمی شپې وګړي ډېرې یخې ډېرې وي نه یخ وبوله پاسېدل او په یخ کې را پاسېدل خدای یادو دا ډېر ګران کار دی نو الله تعالی د دې ټولو وختونو دعاګانې قبلې او موږ ته چې تاسو هم دا شو کوي چې تاسو دعاګانې قبول شي او څنګه چې مربی ارشاد صاحب وایي چې بعض روایت کې دا هم راغلي دي چې نیمه شپې تیرېدل نه پس او یا درېما برخه شپه چې تیر شي نو خدای تعالی ولون د اسمان ترا کوشي او خلکو دعاونه اوریدل وتا ناستي چې خود څوک معنا سو غړي زب ورکا هغه به قبوليږي او حضرت ابو امامه باهلی وای چې رسول باهلی وای چې حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نا چا سړی تپوس وکړو چې کما دعا قبوليږي نو اغي ویل کم وخت دعا قبوليږي او کوم د زیات قبولیت دعا وخت ده وخت صحیح ده نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نیمه شپه او یا نیمه شپه او یا شپه درېما برخه چې پوته شي بیا تاسو دعا کوئ هغه دعا به قبوليږي ان شاء الله اور بیا فرض لمونز چې وکه سارا بیا چې کوم دعا وکړي هغه به هم ان شاء الله قبول بیا اذان چې اذان وخت وی نو هغه وخت حضرت سهل رضی الله تعالی عنہ یہی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا دواړه داسې وختونه دي کومه کې چې کله هم دعا نامنظور نه کیږي یو اذان په وخت اور بل چې کله جنگ وی اور هغه جنگ کې دښمنانو سخت مقابله وی اسلام سره هغه وخت کوم دعاو کې اهم خدای تعالی کله هم رد کوي دا یعنی انسان په ځان جوړي چې د مرګ په حالت کې چې معمولی غفلت د مرګ بالکل هغه وخت کې مګه چې کوم هغه کې عبادت کې خدای پاک بیا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایدل چې لکه چې تاسو اوس بیان کړو چې اذان اور اقامت په منځ کې چې کومه دعا وشي هغه کله هم نه رد کیږي هغه دعا به هر صورت خدای تعالی قبولای دا داسې وخت دی
اصل کې دعا درې خبرې دي. یو خدا دا چې دعا پر کب یو وخت خو وخت ده. دعا خو هغه سه هر وخت خدای قبولای. خدا سے وخت خاص وختونه دي اور هغه په متعلق رسول کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته نشاندهی کړی دا. هغه دعاونه هغه وخت کاول زیات آسان دي اور کاول پکار دي اور سنت رسول ده. نو بیا چاته پوسو کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې هغه وخت څه دعا وکاولي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ویل چې دنیا اور آخرت خګېړه د پر دعا کا او دا به قبولېږي ان شاء الله. لکه خیل هم لیکنه چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا دعا خیل دا دعا خیل ده. بیا بل وخت دا رسول کریم صلی الله علیه وسلم خیال ده چې کله قرآن ختم شي اور هغه د دعاګانو قبولیت وخت وي او چې کله بندا قرآن ختم کی نو شپېته زره فرښتې هغه له دعاونه کوي. دعاګانې کوي. رمضان شریف خاص طور سره د دعاګانو میاشت وي. بالکل. نو خاص طور سره آخري اشرا چې د رمضان شریف هغه کوم متعلق رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خاص طور سره د دعاونو د قبولېدو وخت ده او خصوصا د تاکو شپو لکه یوویشتم، درویشتم، پنځهویشتم، اوویشتم او نهویشتم. دغه چې دي خاص طور سره دغو کې د لیلة القدر دغه هم شته. نو هغه لیلة القدر خو خاص طور سره ټوله د دعا د قبلېدو موقع ده. دغسې افطاري په وخت روژه‌ماتي وخت کې روژه‌ماتي په وخت روژه‌دار چې کوم دعا کوي نو هغه به ضرور قبلېږي ان شاء الله تعالی. او یو بیا روایت ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بعضې نیک خلک چې وو هغوی ناست وو او هغوی د خدای تعالی ذکر کاوه نو ملائک به چاپېر شول او هغوی هم ورسره دعاونه کول. ملائکو هم دعاونه کول. نو خاص طور سره چې هغه موقع کې چې د خدای تعالی ذکر کیږي نو هغه د دعاونو قبلېدو وخت دی. او دغسې باران رحمت کله چې باران رحمت کیږي نو هغه هم ډېره د خاص دعا د قبلېدو موقع ده. وروي چې باران به کېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپله ژبه مبارکه بار کړه، هغې باندې بیا ساس کې واغسته او بیا به یې دعا وکړه چې خدای پاکه دا باران زموږ دپاره د رحمت باران کې. ولې انسان خو نه پوهېږي که نه، هغه خوشحالېږي چې باران دی، خو ځینې بارانونه د انسان دپاره طوفانونه راوړي، سیلابونه راوړي، هغه نقصان کوي، تباهي کوي. نو هغې د بچ کېدو لپاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوله، د باران رحمت دپاره به دعا کوله. رحمت دعا همیشه غوښته چې خدای تعالی د رحمت او کله چې به باران شروع کېدلو اوله قطره به بیا دا چې د دعا کوونکي خپل کیفیت چې دی هغه ډېر اهمیت لري چې هغه داسې کیفیت وي چې هغه د خدای تعالی د رحمت دغه جذبه چې ده دغه جوش کې راولي. نو هغه لکه چې د مظلوم دعا ده چې سره مظلوم وي نو هغه وخت کې د هغه دعا قبلېږي. ګوره دې کې حضرت مسیح علیه السلام د دې یو طریقه متخیلې ده که نه، خپل کتابونو کې فرمایي چې کله تاسو خدای ته ودرېږئ نو که ژړا نه درځي نو په مصنوعي توګه وژاړئ، نو چې ورو ورو تاسو داسې کوئ نو یا تاسو عادت شئ، نو بیا چې څنګه تاسو خدای ته ودرېږئ نو په سترګو بیا په خپله اوښکې راځي. دا یو
رسول الله سم طریقه ده هغه په ذریعہ باندې مسیح رسول الله د بیا خیلا او را په یاد کړه چې دا یو کیفیت وی چې انسان کله اوجاړي بلکې تر دې پورې فرمایي چې ماشوم اوجاړي د مور په سینه کې په پیرا کوشي نو هغه د لپاره د خدای په در کې جړه لازمي ده جی ٹھیک ده نو یو حدیث کې راغلی دی چې سوره فاتحه نه پسته آمین موقع چی نو هغه وخت کې چې ملائک هم آمین وایي نو هغه وخت چې آمین ویل شي نو هغه هم د قبولیت موجب کیږي صحیح او سجدے کی هم یو کیفیت ہے چې انسان خپل هغه ټیټرین د انکسار آخری انتها ده او خدای تعالی ته قریب دورا قریب شي چې ډیره مخکې قریب کې ده انتهای قریب د عزت او د احترام دوه ځایونه نه پوزا او تندې دا دوه خدای ته په مځکه کې چې خدای په انداز د عزت او د انکسار انتها ده او داسې حالت کې چې کوم انسان د وو غوړي نو هغه الله تعالی چره او دا یعنی یو کوشش ده اوله ودرېږي دعا کوي بیا پر رکوع باندې لاړ شي ټیټ شي وتا بیا دورا ټیټ شي زبکه دا بیا دعا کوي بالکل زبکه باندې پروزي او خدای ته دعا کوي نږدې شي لکه ان تعالی شی خبرو کړه چې د مظلوم دعا ده دنیا کې چې کله هم ظلم کیږي او یو انسان بے وسعی دغه سوس نه رسی چې ځان د ظالم نه خلاص کی نو هغه وخت کې چې کوم هغه دوا کوي نو حقیقت ته چې هغه تر اسمانه پورې رسی او هغه چې تر اسمانه ورسیږي نو هغه د الله تعالی د جذبات او یا دغه غیرت او جوش کې راولي او هغه ظالم نه خدای پاک سزا ورکړي ځکه وایي چې د الله لاس کې چې کوم الله ته هغه بیا आवाज را هغه چې په انسان راځي نو تبای کی خو انسان په ځان باندې ګرفت الله تعالی ډیر مضبوط دی بیا داسې هغه کې مثلا چې وی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو کس ته هغه ستاسو په مخامخ چې لکه ما وړاندې ذکر وکړو چې تا تخکاری یو کس هغه دی چې تا ته نخکاری لکه زموږ خپلوان شو د جماعت کسان شو د مسلمانان شو هغه کې ځنې به زموږ واقف خو اکثریت خو واقف نه دي نو هغه د پر دوا چې الله تعالی په دې امت باندې ترحم وکړي تکرم وکړي ته بچ کې د عذاب نه خدای پاک نو خاصه مخامخ نه یو ټول امت ته دا څه کل سپاره یا چې دا چې عزیز وی مرګره دی او ستا په مخامخ نه چرته پګرانه کې په ورته پیښ شو او غیر شو هغه د پر دوا کول نو دا غیب وی دا څه وخت کې الله تعالی چې دا غیب د پر دوا کې نو الله تعالی هغه هم قبلې او د هغه په وجه باندې فرښتې ورته چې الله تعالی ګور دې خپل غفلان کې سړي د پر دوا کې چې د مخ کې نه موجود نو تاسو دا دوا د په حق کې قبول کړئ هغه امين چې شي کنه هغه دې په حق کې وشي بیا دا شان کس چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم دوا طریقې او خل لکه موږ چې په سجده کې دوا کوي په رکوع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رکوع کې هم کړی په سجده کې هم کړی په ولاړ هم کړی لاس هم پورته کړی دي نو موږ ته یو طریقه کو چې دا چې لاس پورته کوي دوا کوي بیا چې دوا کوي په مخ باندې چې هغه دا کې ولې چې دا طریقه چې دا د سوالي ده چې سوال کوي انسان الله تعالی ته نو چې کله ته سوالي شوي غدا شوي نو بیا هغه دوا څنګه راځي حضرت مسیح الله صلی الله علیه وسلم د دې ډېر خپل طریقه بل بیان کړه فرمایي چې د غدا چوي نه دوه قسمه یو نر یو خر وي نر غدا مثال دا سره کله چې هغه ته دی وی کنه چې بابا معاف وکړو د نزي یو خر غدا و چې ثو پورې مې د ناغستنی نه هغه پورې نه پرېږدم هغه د جامع نصیحت د لاسونو نصیحت او چې څو پوری وصول کړی دي هغه نو حضرت سے وایي چې تاسو د الله په در کې دغه شان غدا جوړېدل پکار دي چې څو پوری وصول کړی دي پرېږدي بیا یو ځکه فرمایي کنه چې یو حکایت هم پکې بیان شوی دی چې یو سړی او زبرګو نغه څخه یو کس لاړ چې حضرت مازن سره مرید کنه مرید کو ځان سره هغه به هر مسکه دوا کول او د الله تعالی طرفه جواب راته چې تعالی دوا قبول نشو نو چې سورې دې تیر شنه هغه سړی ورته چې کوم مرید راغله ورته چې یاد راځي چې خدای په تو چې نه قبول دره دوا خو پرې کې دا کنه
نه ورته د خدای زاري به زه خو د 13 کالو راځه دا دوا کوم زه نه مستړی شو تاسو 2-3 ورځې مستړی شو او وخت الله تعالی طرفه ولا پیغام راغی چې ستاسو 13 کالو دواګانې ما قبول کړې نو دا د او بیا تاسو یو بل مثال ورکړي وځنی وخت یو انسان کوی کني دغه مثال مزمن ورکوم کوی کني نو چې او بود نه بس یو لاس دولا سره پاسه پاتې شنو د ستړي شنده او چې بونه راځي پرېدا وکړه دولا سره نور خطر نو خو یو بالکل دا مثال نو دوا نه ستړي کېدل زنګ ځنې خلک دا ساده خلک بوته دوا ما ویره په دواګانو مې خلک کاږه خو قبليږي نه نو دا خلک چې کاند بیوقوف دي د ته به بیوقوف ځکه ووم چې د الله ته درنا نه امید شول ولا تقنطوا من رحمت الله کوم دغه خبر چې دغه درنا مایوس کېږي ما بل در نشته بل در خو نشته کنه نور به چیرته سي زی به کوم په لبه نو هغه قبلې بل و چې ځنې داسې خپلوان وي چې هغه د لپاره انسان د وکړه مور پلار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې اولاد پرې تاسو لپاره چې بهترینه صدقه یې تاسو څنګه سره چې اداسې اولاد چې هغه نیک وي هغه به تاسو لپاره دواګانې کوي هغه دواګانې به تاسو په حق الله تعالی قبلې دویم هغه نیک کارونه کوي چې کوم تاسو کړی دا بجاری ساتي دغه شانې وی چې اولاد د لپاره مور پلار دواګانې او خصوصیت باندې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار دوا په اړه کې دا فرمایلی دي چې د پلار بد دوا نه رد کیږي نو ځنه وخت انسان چې داسې زړه ودر دی کنه تکلیف کی نو د زړه د خلینا اخیږي نو په داسې حالاتو کې زه خپل غوډای غلي عمل چې زوم خدای پاک زما د وجې په تکلیف کې ماچه ماشومان دې نه پويږي د نه پوهې نه داسې کار کوي غني د پوهې نه یو قسم داسې غلط کار نه کوي خو ماشومان بیا کر سره خپل خپلوانو کې څوک کې ځم خدای پاک دې نه پوي د ما سره داسې کو د هدایت ورکي دا دوا داسې چې دوا کم کس چې دا شان دواګانې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ککړې مسلمان سره د ټولو خلکو ورته کنځلې کولې بد رد به او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا دعا کوله مسلمان سره ورته بیا دواګانې کړې دا یو طریقې موږ ته چې د پر دوا کوي او د لکه ملاوي چې د مور پلار د اولاد د پاره د اولاد د مور پلار د پاره دوا قبليږي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه فرمایي چې امام عادل چره ګوره هر امام عادل نشي کېدای امام نه مراد لکه زموږ د مملکتونو یا د هوادونو یا د حکومتونو چې کوم سربراہ دي مشران دي یا د محکمو مشران دي یا د مدرسو د هغه مشران دي دا چې په خپل عادل نیوي نه د دوا نه قبلي ولې عدل یو ډیر زبردست شی دی انصاف ضروري شي چې کله انصاف نکېږي او هغه وی کنه چې چرچل چې وخت جنگ عظیمو نو خپل ځنه دربارانو نه تاسو کو وزیرانو نه چې زما په مملکت کې په برتانیې کې په عدالتونو کې عدل کیږي نه غورته شاو عدل کیږي نو بیا د مملکت خدای پاک نه تبا کوي ها دا یو داسې زبردست خبره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خدان دا سوال سو کاله مخکې دا خبره کړې او عملاً خېلې دا چې کم کس عدل نه کار اخلي انصاف نه کار اخلي نو خدای پاک دا اغلا چره ماته نه ور کوي تل کامیابی ور کوي او هغه دوا هم قبلې نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو بل طریقه خو چې کم داسې پوسټونو دي یا داسې مقامونه دي چې هغه د عدل نه کار عدل انصاف نه کار په قرآن شریف کې اولین دغه اصول چې ده هغه عدل دی لوړترین هغه عدل بیا ځنا زینه داسې دي چې کم ځای کې دعاونه خاص قبلي حضرت زکریا علیہ السلام چې کله اولاد خواهش کړه او هغه د پاره دعا کوله نو هغه محراب کې ورته اور محراب آغاز د کم ځای کې چې سړی المنز کوي باقاعده امام مدریکیا نو هغه ځای کې هغه ته یو برکت ده هغه زیتا هغه ځای کې هغه ډېر جوش سره دعا وکړه اور خدای تعالی قبول کړه اور هغه قبولیت خوشخبری هم خدای ورکړه وتا دغه سه لکه چې تاسو مخکې فرمایل چې دی مسلمانانو ته بیت الله ماحول کې مقام ابراهیم باندې او خاص عبادت او ارشاد شوه ده او دا قبولیت درجه لري بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم
فرمایلی دي چې کله تاسو حج باندې لاړ شئ او اول نظر تاسو په بیت الله د پریوزي نو هغه ته څه کما یو دعا چې وکاوي هغه به قبوليږي او دعای خیر د ربانا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا خاصه دعا دا به هغه وخت کاوي چې کله حج ته لاړ شي او نظر دې اول نظر دې په خانه کعبه باندې پروزي نو دا دعا وکړه که حج یا عمره مطلب کله چلته مطلب وشي بیا دا چې حجر اسود نږدې رسول الله ډېر په جاړه دعا کړې دي او خدای تعالی هغه قبول کړې دي بیا صفا مروه اور بشر الحرام او بیا دغه ځای هم قبولیت او دعا ذکر مقام ابراهیم ده میدان عرفات او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې بیت الله اور ادر یعنی بل مقدس زیونه چې دی آغا هم بطور خاص اور مدینہ نا چې مسجد نبوی ته روان چې لارې کې چې آغا سفر ده آغا لار ده هغه کې هم دعاګانې ډېرې قبولېږي دا د مقدس ځایونه د انبیاء د الله سره نخري نزدک چې د انبیاء د جوړ کړی زکه پکې دعاګانې اور بلا خبره دا خو دعا خبرې وي یو دا چې کم وخت به دعا کوي اور کم ځای کې به کوي دریم دا چې څنګه به دعا کوي دعا کولونه اوله حمد و ثنا به کوي خدای تعالی تعریف به کوي بیا به درود شریف وای اور اگے نا پاس کم چې دعا تا خاص یعنی نیکی اور آخرت اور دنیا بھلائی د پاره به دعا کوي هغه به خدای تعالی قبول کړي ان شاء الله او اوس اخر کې زبدا وایم چې خدای تعالی مونږ ته دا توفیق راکړي چې اسوه رسول پر رڼا کې مونږ ته خدای دعاونو شوق ذوق توجه حضور او خشوع مونږ ته یعنی هغه چې مونږ ځان کې پیدا کوو چې بیا چې نصیب شي مونږ ولا کار کوو ان شاء الله خدای تعالی فرمایي دي چې زه یو پټه خزانه صحیح ما وخته چې زه وپېژندل شم صحیح نو ما انسان پیدا کړ او انسان کامل صحیح د هغوی سربراه صحیح نو د خدای تعالی د هستی زوایم چې لوی ترین دغه ثبوت چې ده صحیح هغه د قبولیت دعا ده صحیح چې انسان دعا ورڅخه کوي نو هغه قبلي نو دا د خدای تعالی د وجود باندې لوی ترین دغه شاهد صحیح تر دغه لوی شهادت به بل نه صحیح نو خدای تعالی فرمایي چې څوک دی چې د فریادي دعا اوري هغه زه یم چې د فریادي فریاد اورم بالکل او قبلوم صحیح او هغه ته رسېږم دغسې فرمایي چې د هغې سړي دعاوې زیاتې قبلېږي چې هغه د خدای حکمونه مني دغه اطاعتګزاري او د خدای مني د خدای خبرې څوک چې مني نو خدای تعالی د هغې خبرې خدای په رنګ کې رنګي صبغت الله خدای ولی دي چې ما رنګ کې رنګي چې هغه صفات خپلو کې پیدا کړي خو کنه اذكروني اذكركم سمایت کې دوه شات کم او زما اطاعت وکړي نو زبردستاسې قبولیت نو د خدای تعالی د هستی په ثبوت کې لکه ما چې ویل د قبولیت دعا دغه لوړترین شاهد ده او د دغه شهادت 1,40,000 انبیاو ورکړی چې هغوی دعاګانې کولې خدای تعالی د هغوی دعاګانې قبلول او هغوی همیشه دغه غالب براتله نو په دغه میدان کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه مرد میدان دی د ټولو انسانانو نه وړاندې ځای مخکې ووتو او خاص طور سره د آخرت په میدان کې چې سخترین وخت به د هر انسان لپاره
نو هر امت خلق خپل نبی ته ورځي او د شفاعت عرض وکړي چې زموږ شفاعت وکړي نو هغوی به عذر وکړي نو آخر ټول خلق به د امتیان د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغوی په خدمت کې به ورځي او د هغوی نه د شفاعت درخواست به وکړي نو هغه وخت کې الله تعالی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت ته باید شفاعت وکړه نو زه قبلوم نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به شفاعت کوي او په امتیانو کې هغه خلکو چې کوم کمی پاتې شوي د هغوی په اعمال صالحه کې هغه باندې به پرده واچول شي او هغوی به وبخښل شي اصل کې الله تعالی خو ستار دی که نه او ستاریت خو ښایي بېشک هغه ګوره انسان موږ ډېر کمزوري خلک یو که چېرې هر انسان په خپل د ګریبان کې وګوري نو هغه ته به خپل ټولې غلطۍ او ګناهونه د سترګو په وړاندې ځکه رسول الله صلی الله فرمایلي مشر اسلام د هغې هغه کړی وضاحت کړی چې کله هم شپې ته وده کېږي کټ ته خېږي چې په بالغ باندې سر کېږدي نو د خپل د تېرو 40 غنټو جایزه واخله چې ما د تیرې 40 غنټې څنګه تېرې نو چې کوم یو د ښه والی کړی هغه هم درته په مخامخ شي چې کوم د خلکو سره زیاتې زور زیاتې کړي دروغ وینا غلط دا چې څه حرکتونه نو انسان که هغه وخت خپله محاسبه وکړي د دې نه مخکې چې هغه محاسبه وشي نو هغه به بچ کړی شي په خپل ځان او بیا دا چې کله د خدای سره تعلق جوړ کړي حضرت مسیح رسول ډېر ښکلی خبر کوي د هجرت دې ته ویلی شي چې د ګناهونو نه د نیکۍ کار ته هجرت او هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ښکلی واقعه هم بیان کړی که نه هغه چې یو کس هغه یو کم سل قتلونه کړي او بیا یو عالم څخه بل عالم څخه دې په لګره تپوس وکړو چې یاره زما به خدای وبخښي دغه ورته نه دي نه هغه یو بل په کوي چې دا سل خو برابر شو بیا یو بل برګلار نو ورته چې او ته د پلانکی کلی ته چلاړ شي نو ستا ګناهونه به معاف کړي شي هغه سفر شروع کړ سفر په لار کې مړ شو نو فرښتو په جګړه را یو د دوزخي دی بلې جنتی دی الله تعالی د لار ناف کوي جناب کنه جنت غړي ته خدای پاک نو الله تعالی خو بخون کړي انسان خپل غافل دی او بل خبره دا چې کوشش سره نه کیږي دا غي فضل سره کیږي دا فضل سره کیږي او سره چې سړی لګو دکی ليس للانسان الا ما سعى چې لګون ځکه خو وسه کوشش کوم کی کنه د شلې ګډړې په شان نه ناشتي چې مال به خوراک خپل راځي نه او خو واړی ځنه هو وختل کوشش وکای او بیا باغ فضل وی بیا ان شاء الله تعالی نو دا یو سو واقعات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوا د قبل دو موږ تاسو په وړاندې کړل اصل مقصد دا دی چې موږ د رسول الله سلام په هغه دواګانې چې کوم هغه د خپل امت لپاره د خپل اولاد لپاره خپل مرګرو لپاره خپل ځان لپاره کړی دي هغه موږ هم کو هغه وختونو کې چې کوم رسول الله سلام کړی دي په هغه طریقو کې چې په کوم باندې رسول الله سلام کړی نو الله تعالی به زموږ د ټولو دواګانې هم قبول کړي الله تعالی زموږ ټولو د توفیق راکړي اخر کې زه د محترم محمد رفیع خان شهزاد صاحب او د عنایت الله صاحب شکرګزار یم چې ما سره په دې خبرو اترو کې شریک شو الله تعالی دې ولې دې بهترین جزا ورکړي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انك حميد مجيد جزاكم الله خيرا.